الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الناس من ينفع الناس او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. معزز ناظرین و کتن کو احکام شرعیت سلسلہ شرعی مسائل و سلسلہ جاری دے دا اودس ماتون کے سیزونو بیان بننگ کو چه پا کم سیزونو باندے اودس ماتی گی او کم صورتونو کے اودس نماتی گی. اولنے صورت واورئی ارکوٹی غٹ پیشاب سرا ودی سرا مزی سرا منی سرا چینجی کیڑے سرا پتری سرا کانی سرا چه اغا دا شرمگاہونا بہر شی دا نارینا یا زنانہ شرمگاہونا نو دی سرا اودس ماتی گی اودس باقی نہ پاتی گی. ذہن کے بدا سوال رازی چه دا دری سیزونا مازی کرکل ودی مزی منی دا سا شای دے نو دے کے فرقم ضروری دے. ودی چه دے دا اغی مادے طویلے کی گی چه اکثر و بیشتر انسان دا پیشاب دا قطرو نه بعد یو گاڑا ٹنگ مادہ رازی قطرو په شکل کې اغه ته ودی ویلې کی. مزی چې دی دا د ملاعبت په وخت کې گنده سوچ فکر په وخت کې انسان نه یو ماده صادریږي چې اغه ته مزی ویلې کی. او منی چې دی اخو د بالغ سړینا حالت شهوت سره په خواب کې یا بهر د خواب نه چې کم په شهوت سره کم ماده خارجيږي نو هغه ته منی ویلې کیږي. نو دا خبره تاسو په غور فکر سره واورئ چې ودی او مزی باندې غسل نشتا په منی باندې غسل دی دی باندې ودی او مزی سره صرف او 10 ماتیږي غسل په باندې نه فرض کیږي. نو دا سيزونو سره او 10 ماتیږي. بل دا دی چې د خزینا یو خالص رطوبت ماده وزي چې خون ورسره نوي اکثر دا د خزو یو بیماری یو شکل هم دا زنانه ورتوي یو رطوبت ورنه خارجيږي چې وینې امیزش او ملاوت ورسره نوي د اغه رطوبت متعلق واوري اغه سپین رطوبت مادي وتلو سره او 10 نه ماتيږي او ک کپڑے سره غ ماده ولګي اکثر زنانه په دې پریشان وي چې بې دې سره بس مسله وي نو اغه رطوبت وتلو سره نه او 10 ماتیږي او نه په کپڑے باندې ولګي نو هغه رطوبت سره کپڑا هم نه پلیتیږي بلکې کپڑا پاک دی. خادین بعد چې دی د نارینه زنانه د شرمګاهونه هوا خارج شي غي سره او 10 ماتیږي. هغه نه بعد چې دی وینا پیپ چې دی پیپ چې کم د دانې نزیړي اوبر اوزي پیپ زوی چې ورتوي یا زرد او بچ کمی زیړي او بدی دا ورن را اوته نو دې سره او 10 ماتیږي خو کله ماتیږي دا مسله په توجه اوري کدا سے زی پورې را اوته چې غزه او 10 او غسل کې وینزل فرض نو به خو ماتیږي او که صرف اسه راخکار شي چمکاوشي اوپړه کیږي او نه بهيږي غزه پورې نو به ګور او 10 مات نه دی. لکه مثال په تور باندې د چاکو په نوک باندې سوک ولګي یا دا یو ستنې په سر باندې سوک ولګي نو هغه به تاسو کتلی هغه نه خو وینه بهيږي نه اسی وینه راخکار شي را ظاهر شي را چمکاو شي دا غي وینه پړکېدل سره او 10 نه ماتيږي سو پوری چې 10 زی پوری لاړ نشي چې غزه وینزل فرض وي نو الب ماتيږي. بل مثال ګورئ اکثر او بیشتر چا پوزوي نشي پوزه کې ګوته وای نو پو دا ګوته سره سور شي اوس ګورو با کاغوینه دومره وی چې دا د پوز نه را بهیدې شي نو به خو 10 ماتيږي او که دومره نه وی نو اسر ظاهر دلو سره چمکاو کې دلو سره راخکاره کې دلو سره او 10 نه ماتيږي. دا غرانګي مساله هم دا شوا چې کپدانی باندې اکثر او بیشتر د خلکو زخمونه وی دانی وی نو غین اکثر پیپ وغیرہ یا وین راخکاره کیږي بيدل نه وی ځکه څومره حد پورې زخم دی دا غي زخم او دانی وینځل خو په شریعت کې نشتا. اوس کده غي زخم او دانی نه بهر کومه صدې چې دا غي وینځل فرض دی کده غي پورې او بيدو نو بیا خو دا وینا او دا پیپ چې دی دا او 10 ماتي خو که صرف راخکاره شي په غدانی مقدار پوری وي هغه زخم مقدار باندې صرف پرتوي نو بیا ګوره او 10 نه ماتي. دا غي بل مثال تاسو ګورئ لکه چا سترګې کې یو دانه دی غوږ کې دانه دی اوس التمات شوا سترګې کې دا پیپ او وینه چې دی هغه خوره شوا یا په غوږ کې خوره شوا نو غوږ دنه وینځل سترګې دنه وینځل خو فرض نه دی. دا سه زی پوری چې سو پوری دا وینه راوتی نه چې غي زی وینځل فرض په 10 او غسل کې نو د نفس راخکاره کېدلو سره او 10 چې د نه ماتيږي سو پوری چې هغه زی پوری نه بيدلې چې هغه کم زی وینځل په 10 او غسل کې ضروری دي. دا غینه بعد زخم نه پوزنا یا غوږنا یا مخنا
چې دی یو چنجی را پریوتو یا چې دی یو زخم نه دا غوښې ټوکړه را پریوتا او په هغې باندې وینه یا پیپ وغیره نه و لګېدلی، یعنی مطلب لمده ماده پې باندې نه وه چې هغه قابل سیلان وي، بهیدونکې وینه په نه وه، دومره وینه چې هغه بهیږي، نو داسې صورت کې به اودس چې دی هغه نه ماتیږي. که داسې ټوکړه ورنه پریوځي چې هغې سره دومره وینه هم پریوځي چې هغه بهیدونکې قابله وي، نو بیا ماتیږي. بیا د هغې نه بعد بله مسله دا دی چې خولې نه چې کله وینه راشي، اکثر و بیشتر دا مسله وي، نو ډیر خلک بیا اودس کې چې دی ورته پریشانه وي، نو که خولې نه وینه راله که هغه په توک باندې غالب و نو بیا اودس ماتیږي، او که په لاړو باندې غالبه نه و وینه نو بیا ګوره نه ماتیږي. د هغې مثال به څنګه موږ ته پته لګي د غلبې، که چېرته تا لاړې توکړې او لاړې دې سرې وي نو بیا چې دی دا په لاړو باندې وینه غالبه دی، اوس ته اودس مات دی. او که چېرته لاړې چې دی هغه زیړې وي، سرې نه وي، زیړې وي، پته په لګي انسان ته د لاړو غورځولو سره، نو که زیړې وي نو بیا چې دی هغه توک او هغه چې دی لاړې پې غالبې دي نو بیا اودس نه ماتیږي. ځکه تاسو ګورئ اکثر و بیشتر څوک اودس ته ناست دي، ډېر زیات اوبه هم ضایع کړي، جمع هم ورنه پاتې شي. ولې څه وي چې وایي زما لاړو سره چې دی وینه وینه نه وي، هغه زیړې لاړې غورځوي، هغه سرې نه غورځوي. که سرې غورځوي بیا اودس ماتیږي، خو په زیړوالي سره چې دی هغې کې توک او لاړې غالبې وي، دې سره اودس نه ماتیږي. څه مسایل د اودس ماتولو په کومو څیزونو سره چې ماتیږي او نه ماتیږي هغه څه بیان پاتې دی. بل درس ته انتظار وکړئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي.